عمدغه تفسیر کشاف کی پڅلورم جلد کی جلد مرتقائمہ صفحہ مرتقائمہ 272 اور 273 دا دو صفحې دي چې کوم ما کتل او ما سره دی باقی باقي کې فرق راځي په شاپ ماپ کې او په مکتبه کې دغه تفسیر کشاف چې کوم دی څلورم جلد صفحه نمبر 272 73 باندې دا خبرم شته دا حدیث دی چې دا کوم شپه د براءت شپه دا کوم چې را روانه ده د پیر شپه دا داسې شپه ده چې حدیث مبارک کې راځي هغه یو حدیث روایت کړی دی چې په دغه شپه باندې رسول کریم آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته د ټول امت شفاعت ملاو شوی په دې شپه باندې ټول امت شفاعت او هغه چې کوم اعزاز دی هغه پیغمبر علیه السلام ته ملاو شوی او څنګه هغه حدیث داسې ذکر کړی دی تفسیر کشاف کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې په دیار لسم د شعبان باندې دا کوم چې بیګاله دی دیار لسم په دې باندې چې ما دعا وکړه رب لا یزال تا چې خدای پاکه مال د امت د شفاعت او د سفارش خدای مال اعزاز راکړي چې قیامت په ورځ باندې خپل امت چې کوم ګناهګاری چې ستا په دربار کې دستانه بخنه زول او غاړه موتی او بخي خدای دا اعزاز مال راکړي نبی علیہ السلام فرمایي چې په دیار لسم د شعبان باندې زما دا دعا وغوښته رب لا یزال د طرف نه راته اعلان وشو چې یا رسول الله مبارکه ستا دا سوال ما قبول ک خود ستا د امت چې کومه درېیمه حصہ 1/3 درې حصے امت ته دغه یو ثلث دغه یو درېیمه حصہ اب بیا زګورم چې کومه درېیمه حصہ دا هغه بس په امت کې مدد درېیمه حصے د شفاعت زیره د درک به شک د شفاعت وکړه نبی علیہ السلام مبارک کو چرتم دا سینه د ناس دا دوی سی بس شي کا هغه بس زما او استاد سره چې څومره مینا وکنه دا سه چرته نبی مبارک خپل امت سره مینا کړي نه بس موږ تاسو خو چې لګون د کار وشي بس وی بس دا ډیر دی نه پرې خو دا یا نه الله حدیث مبارک کې راځي تفسیر کشاف کې چې په څوار لسم د شعبان باندې نبی علیہ السلام بیا لاسونه اوچت کړه ورته فرمایي رب کریمه د درېیمې حصې د امت د شفاعت اعزاز ماته ملاو شو هغه دوی حصې بس شي کا زه دا نورم غواړم بلکې د ټول امت شفاعت غواړم رب لا یزال نبی علیہ السلام فرمایي چې په دغه شپه مراته وی جزا دغه یو درېیمه حصہ د نورم اعزاز شو په دغه دریو حصو کې دوه درېیمه حصے ستا اعزاز شوته قیامت ورځ باندې شفاعت وکړه اوس دغه یو 1/3 پاتې دی او 2/3 خو ورته ملاو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما همت نه کړی رب لا یزال کله د چا دعا نه قبلې د هر چا دعا قبلې بیا دغه شپه چې کومه وا دغه لیلۃ البراءت والا شپه د 15 شپه ځکه تفسیر کشاف دا حدیث روایت کړی دی چې په دې شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا لاس اوچت کو خدای پاکه د امت دوی سي د شفاعت اعزاز خو ماته ملاو شو او وی شفاعت د ګناهونو لپاره به ذکرما زما په شفاعت باندې به تقبلې او بیا به جنت لذي خدای پاکه دغه یو حصہ زما امت بچ شي کبدي کې هم ډېر ګناهګاران او فقیران وي او د غرو په مثال باندې ګناهونه ګوره د زما او استادي او فل حال یما او تا ته داغه حجم او داغه اندازه نه لګي والله ځان نمخیم د غرو په اندازه باندې ګناهونه لګلي الله دې موږ ته معاف کا چې خدای پاک دا درې مې حصہ بس شي کا حدیث مبارک کې راځي چې جبرئیل علیه السلام راغی په دغه شپه باندې پیغمبر علیه السلام له خوش خبری او زیاره ورکړه او توی فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب لا یزال فرمایي چې ته خوشالېږي د ټول امت د شفاعت اعزاز مدد درک شفاعت یو کړه یا رسول الله بیا عجیبه خبره دا ده چې د ټول امت او شرط پکې دی چې دنیا نه په ایمان لاړ شي مشرک او کافر نه خدای د موږ خیره خاتمه به ایمان کا او امید ساته ان شاء الله ویبم رب ډیر کریم دی چې بس فقط په ایمان باندې لاړ شي بس نبی علیہ السلام شفا او بیا اوس ګوره دلته د شفاعت اختیار ته ملاو شو هغه د 15 شپه
نو اوس خو شفاعت د کبایر هم دی او شفاعت د صغایر هم دی، د غټ ګناهونو هم دی او د وړو ګناهونو هم دی. اوس ګورو چې حضور مبارک خوله مبارکه په څه شي باندې خوځولې ده. نبی علیہ السلام ته پته وه چې واړه واړه ګناهونه زما او ستا په نیکو اعمالو باندې معاف کېږي، او د سکړو راته معاف شي، مونځ وکړو راته معاف شي، صدقه او خیرات وکړو راته معاف شي، دا واړه. بس نبی علیہ السلام خوله څنګه وخوځوله مبارکه، ایسې یې داسې ووې، ویې فرمایل شفاعتي لأهل الكبائر من امتی. بس اعلان یې وکړه چې ربه خدامر سره یاد لرخه چې زما شفاعت به امت د غټو غټو ګناهونو دپاره قیامت ورځ یا رسول الله غټو غټو دپاره به خدای پاکه وړو وړو دپاره بلی. وجه دا ده چې واړه واړه ګناهونه خو یې په مونځ او په اودس او په ذکر او په تلاوت او په هر نیکۍ باندې هغه معاف کېږي. صغایر چې څه ته یي ګوره کبایر به خدای پاکه بخې زما په شفاعت باندې، زما او ستا د غرونو په مثل کبایر به قیامت په ورځ باندې رسول کریم آقا علیه السلام مبارک په شفاعت باندې ما او تا طرف بخې انشاءالله. دغه اعزاز چې رب لا یزال خالق کائنات ورکړی دا. اخیرنۍ درېیمه خبره چې کومه دعا ده دا د لیلة البراءت چې کومه شپه ده